بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. زم ستاسو کوربا فدادیل د پروګرام پر مختګ سره مونږ یو ځل بیا جلوزی هاوسینګ سکیم ته راغلی یو. خپل کور د هر انسان خوب وي. تاسو ګورئ چې پرایویټ هاوسینګ سکیمونه ډیر زیات تعداد سره مخې ته راځي. خلک پکې انویسټمنټ هم کوي او بیا ډیر زیات انویسټمنټ مونږ ګورو چې په سرکاري سکیمونو کې کیږي. دا هغه یو غټ مثال دی چې سرکاري سکیم دی د خیبر پختونخوا حکومت د چترۍ لاندې یو سکیم دی جلوزی هاوسینګ سکیم. نن بیا راغلی یو او بیا به یو ځل ګورو چې په دې کې ډیولپمنټل کارونه څومره حده پورې شوي دي، څومره پاتې دي، مزید کارونه پکې څه روان دي. راځئ مو سره اوسئ. دلته واکداران هم راغلي دي، هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. جی کتونکو په جلوزی هاوسینګ سکیم کې موجود یو. دلته د خیبر پختونخوا وزیر هاوسینګ ډاکټر امجد علي او د حلقې ایم پی ای خلیق الرحمان صاحب هم موجود دي. دوی نه به تپوس کوو چې په جلوزی هاوسینګ سکیم کې اوسه پورې کم سکیمونه چې کوم دي مخې ته راغلي دي، کم پوره شوي دي، مزید څه سکیمونه دي او نن چې کومه افتتاح د ګیس او د بجلۍ حوالې سره وشوه دې نه به څومره علاقه مستفید کیږي. ډاکټر صاحب تاسو نن افتتاح وکړه، تاسو ته بریفینګ هم میلاو شو، څه معلومات به موږ سره شریک کول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې ستاسو د ټولو شکریا. د هغې نه بعد زه چې څومره د جلوزی هاوزینګ سکیم الاټیز دي هغو ته مبارکباد ورکوم چې نن الحمدلله چې د دې کم فاینل چې څنګه موږ 3 میاشتې مخکې ویلو چې 2 یا 3 میاشتې بعد به موږ دلته کې چې کم بیسک نیډز دي په هغې کې بجلي، اوبه، په هغې کې سوی ګیس، دا سیزونه دي. نو تاسو سره ما په مخکې په میډیا بریفینګ کې دا ویلو چې انشاءالله 2 یا 3 میاشتې بعد به باقاعده موږ د هغې افتتاح کوو. نن تاسو وکته چې نن دلته کې په ګراوند باندې کار شروع دی. زموږ چې کم د دې جلوزی هاوزینګ سکیم دپاره چې کم زموږ اګریسټیشن منظور کړی دی 132 KVA، د هغې ټوټل کاسټ چې دی هغه 1.42 بلین دی، 1 ارب 40 کروڑ روپۍ دی. د دې سره بیا زموږ چې کم د ګیس افتتاح وشوه، د دې باقاعده جاب نمبر موږ ته میلاو شوی دی. نو هغې موږ افتتاح وکړه، تقریبا 40 کروڑ روپۍ د هغې کاسټ دی. نو دا اخرنی چې کوم د دې سکیم دپاره چې کوم بیسک نیډز و هغه نن مونږ افتتاح وکړه. زما چې څومره الاټیز دي دلته د جلوزی هغو ټول ته دا درخواست دی چې هغوی راشي خپل کنسټرکشن دلته شروع کړي. د هغې وجه دا ده چې هغه لري دوی دپاره 9 ټیوبویلې دلته فنکشنل دي. د دوی سره د دې نه علاوه د جومات چې کوم مین زموږ غټ جومات دی د هغې ټینډر هم اپلوډ شوی دی. د هغې سره انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې ډېر زر سکول او هسپتال فیسیلیټیز مونږ ورکو. ځکه زما د خلکو ته دا عرض دی چې تاسو راشئ دلته خپل کنسټرکشن کورونه شروع کړئ. د هغې وجه دا ده چې د کور جوړی نو کم از کم کال 1.5 کال پکې لګي. نو په دې کال 1.5 کال کې چې دا څونه باقي فیسیلیټیز دي انشاءالله هغه مونږ انشور کوو چې هغه به دوی ته مهیا وي. چې کله دوی دلته کې راځي، دلته کې خپل کورونو ته راځي او دلته آباد کیږي، نو انشاءالله چې څومره فیسیلیټیز دي، که هغه د ایجوکیشن دي، که هغه د هیلث دي، که هغه د بجلۍ دي، که هغه د ګیس دي، که هغه د اوبو دي، هغه به ټول دوی ته پرووایډ دي. فیز 1 2 3 او بیا مزید ایکسټنشن پروګرام شوی جی. دلته کې زموږ سره تقریبا دا 4 سیکټر دي. د هغې نه علاوه زموږ سره نور ځمکه تقریبا 800 کناله په لینډ شیرینګ باندې راغلي، لینډ شیرینګ فارموله باندې راغلي. مزید تقریبا 2700 کنال نور زموږ د خلکو سره نیګوسیشن جاری دي. نو انشاءالله زموږ کوشش دا دی چونکې تاسو ته پته ده تقریبا 9000 کنال باندې مشتمل هاوزینګ سکیم دی او ډېر غټ سکیم دی. د حیات آباد نه او د ریګي نه بعد دا د ټول نه غټ سکیم دی او شکر دا دی د حیات آباد نه بعد بیا دا هغه سکیم دی چې د دې تقریبا 100% ډیولپمنټ شوی دی. نو زه وایم چې دا بالکل ریډي دی د اوسېدو دپاره او د کورونو جوړولو دپاره، او باقي چې څومره ایکسټنشن دی هغه زموږ جاري دی. هغه زیات زموږ کوشش دا دی چې موږ په اکوزیشن باندې نه اخلو، په لینډ شیرینګ باندې اخلو چې خلکو ته هم فایده وي او دلته کې حکومت ته هم پیدا او محکمې ته هم پیدا وي.
خلکو ډیره زیاته دلچسپي اخیستې وه په دې سکیم کې. خلک په پرایویټ سکیمونو کې هم پیسې لګوي. هلته ډېرې مسلې هم مخې ته راځي. NOC هم هغې سره نه، غیر قانوني سکیمونه هم وي. دې دپاره حکومت څه کوي؟ چونکې دغه زمونږ ډومین نه دی، دا تاسو ته پته ده چې PDA لوکل ګورنمنټ ډومین دی چې د هغې NOC ورکوي یا د هغې مطلب ده که اګریکلچر لینډ باندې جوړیږي یا څه داسې څیزونه چې هغې کې هډلز راځي نو دا د هغوی ډومین دی. خو د هغې نه علاوه زمونږ چې کوم سکیمونه دي د PHA زمونږ بالکل واضحه یو پالیسي ده چې په اګریکلچر لینډ باندې مونږ ځمکه نه اخلو. د هغې نه علاوه مونږ اکوزیشن کوو، خو اکوزیشن مونږ داسې کوو چې د خلکو په خواهش باندې کوو. اوس زمونږ سره 15 موډ دي. فیسیلیټیشن موډ دی، زمونږ سره دغه شانتي PPP موډ دی، زمونږ سره لینډ شیرینګ موډ دی، دا مختلف انویسټمنټ موډ دی. په دغه موډ باندې مونږ ځو نو په هغې باندې دا دی چې د عوام سره زیاتې هم نه کېږي او د هغوی په ویش باندې مونږ کوشش کوو چې د هغوی نه مونږ ځمکه والو او په هغې ځمکه باندې دلته کې مونږ چې دی داسې پروجیکټس وکړو هاوزنګ. په صوبه کې د جلوزۍ نه علاوه کوم هغه ځایونه دي چې سرکاري سکیمونه شروع شوي دي یا به مستقبل کې شروع کیږي؟ زمونږ سره PHA کې تاسو ته پته چې 2014 کې دا سکیم د ټول ناول مونږ لانچ کړو. د دې نه علاوه دا غټ سکیم دی زمونږ سره تقریبا په 9000 کنال باندې په 10000 کنال باندې زمونږ هنګو باندې سکیم شروع دی. باقاعده هغې باندې کار هم سټارټ شوی دی او انشاءالله په دې میاشت کې د جون کې یا جولای کې نو انشاءالله د هغې باقاعده پراپر د هغې ګراوند بریکینګ سرمني به مونږ کوو او کار په هغې باندې شروع دی. د هغې نه علاوه زمونږ سره حیات حویلیه کې یو سکیم دی، هغه هم تقریبا ټوټلی کمپلیټ دی، په هغې کې الکټریفیکیشن د هر څه شوي دي. د دې نه علاوه زمونږ سره ملازو کې سکیم دی پېښور کې، هغه هم کمپلیټ دی. د هغې نه بعد بیا زمونږ یو ښه سکیم چې دی هغه جرما دی کوهاټ کې دی، هغه هم تقریبا په هغې کې لیټیګیشن یو 2 میاشتې مخکې هغه لیټیګیشن ختم شوه. نو انشاءالله چې هغې باندې کار سټارټ دی او هغه هم تقریبا 4-5 میاشتو کې کمپلیټ شي. د دې نه علاوه زمونږ سره چې نور سکیمونه کوم دي هغې کې زمونږ سره نشترآباد پلیټس دي، د هغې کې زمونږ سره ورسکبند پلیټس دي او بیا زمونږ سره په حیات آباد کې های رایز پلیټس چې هغه تقریبا هغه ټوټلی کمپلیټ دي، خلکو ته الاټ شوي هم دي. د دې نه علاوه زمونږ یو ښه سکیم چې هغه زمونږ سره په فیسیلیټیشن موډ کې مونږ وس کوو په 400 نصیب ته انټرچینج نه تقریبا داسې 3-4 کیلومیټر اوی دی. هغه ډېر ښه سکیم دی، هغه پرایویټ سیکټر باندې کسان به مونږ ته راځي راغلي دي، د هغوی سره انشاءالله په دې میاشت کې مونږ اګریمنټ کوو. باقاعده هغه هم تقریبا په 8000 کنال باندې دی، بالکل نان اګریکلچر لینډ دی. زمونږ کمیټي په هغې باندې جوړه شوې، زمونږ سیکرټري صاحب دا ټول هغې ته تللي دي، هغې ټوټل د هغې چې څونه لوازمات دي هغه پوره شوي دي. نو زما خیال دی هغه سکیم زمونږ د PHA دپاره د صوبایي حکومت دپاره یو داسې سکیم دی چې په هغې کې به 4 بلین روپۍ مونږ ته یو پینی به مونږ نه لګو، PHA ډپارټمنټ صوبایي حکومت او مونږ ته به 4 بلین روپۍ پرایویټ د هغې سکیم نه راځي. نو هغه په فیسیلیټیشن موډ باندې دی، ځمکه به هم هغو راوړي، د هغې میوټیشن به مونږ ته کوي، د هغې نه بعد به هغو صرف PHA بینر استعمالوي، زمونږ چې کوم ټیکنیکل سټاف دی د هغوی ایکسپرټي به استعمالوي او نور چې څومره د هغې ډیولپمنټ دی هر څه چې دي هغه به هغوی په خپله باندې کوي، هغه پرایویټ انویسټر. نو زما خیال دی هغه زمونږ یو غټ سکیم روان دی. د دې نه علاوه زمونږ په سوات کې دنګرام په 500 کنال باندې په هغې کې هم لیټیګیشن و، الحمدلله 15 میاشتې مخکې د هغې کیس مونږ په سپریم کورټ کې وګټو چې کوم لینډ اونرز و د هغو نه غریبو خلکو ته واړه سکیمونه چې هغه 3 مرلې سکیمي 5 مرلې سکیمي او هغه ورته په ډېر کم قیمت باندې میلاو شي. نو هغه سکیمونه زمونږ تقریبا په 8 ډفرنټ ځایونو کې هغه هم روان دي. ډاکټر صاحب مستقبل چې کوم غټ سکیمونه دي یا واړه سکیمونه دي په دې کې د الاټمنټ فارموله مکه زړه ده، جنرال پبلک، سرکاري ملازمین، نور کوټې بالکل څنګه چې لکه د جلوزۍ اوله پیره د دغه کېدو الاټمنټ کېدو نو په دې کې جنرال پبلک او ګورنمنټ ملازمینو د هغې نه بعد چې کله ماته د پورټفولیو 2014 کې میلاو شوه نو بیا د هغې نه بعد په دې کې موږ ورسیز 10% کوټه کېښوده، بیا د هغې نه بعد موږ په دې کې سپیشل پرسن کوټه کېښوده، مینارټي کوټه مونږ کېښوده، خواتین کوټه پکې مونږ کېښوده. نو دا مختلف چې څومره مطلب دا د جنرال پبلک نه علاوه او د ګورنمنټ سروینټ نه علاوه دا تقریبا مختلف کټګریز کې 8 ټایپس کوټې دي، بالکل ټرانسپیرنټ طریقه باندې د پنجاب IT بورډ سره زمونږ اګریمنټ شوی دی، په هغوی باندې مونږ د دې چې کوم ډرازي قراندازي هغه مونږ په هغو باندې کوو، چونکې د پنجاب دلته څه انټرسټ شته نه د پنجاب IT بورډ. نو الحمدلله چې مونږ 13 کم دلته جلوزو کې پیسټري کم ډراز کړیو، الحمدلله هغې باندې اپوزیشن چې زمونږ کم کسان ناسو
سټینډینګ کمیټې ممبرانو هغو ډېره زیاته اپریشیټ کړې وه چې یاره دا خو ډېره زیاته ټرانسپیرنټ طریقه ده، نو انشاءالله په هغې طریقه باندې به کېږي. کتونکو د پاکستان تحریک انصاف د دې حلقې منتخب غړی میاں خلیق الرحمان مو سره موجود دی. دې نه به هم څه تپوسونه کوو. میاں صاحب، ستاسو په حلقه کې دا یو نوی ښار آبادیږي، دلته چې آبادي وشي، خلک راشي، ستاسو په ووټونو کې به هم اضافه وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو زه خپل د پوره صوبې ته مبارکباد ورکوم، ځکه چې دلته چې کوم الاټیز دي یا صرف زما د حلقې نه دي، هغه ټول پوره صوبې نه هغې ته الاټمنټ شوی دی. نو دا بنیادي سہولتونه چې کوم د بجلی او د ګیس حوالې سره دي، انشاءالله هغه وعده هم صوبایي حکومت پوره کړه. او ورسره ما ډاکټر صاحب سره اوس په لار هم دا خبره وکړه چې دلته کې ورسره یو هاسپټل پکار دی، غټ هاسپټل پکار دی، ځکه چې آبادي ډېره تیزۍ سره چار چاپېره هم زیاتېږي او د دې خپل هم ډېر غټ یو دغه به وي. نو یو خو به هغه هاسپټل به راشي انشاءالله، دوی موږ سره کمیټمنټ وکړو، جومات هم پکې جوړېږي. او ورسره ما پکې کوشش کړی دی، انشاءالله امید دی په همدې ډي پي کې به چې کوم د راتلونکي کال دی په دې کې به ډیولایزیشن آف د چراټ روډ چې کوم دی، ځکه چې لکه مطلب دلته چې کوم الاټیز دي هغې دپاره هم د علاقې دپاره هم دا اوس ډېره ضروري ده چې دلته کې دا روډ هم ډبل شي. نو انشاءالله هغه هم ما سره ډاکټر صاحب هم کمیټمنټ کړی دی او ورسره چې کوم زمونږ سی ایم صاحب دی هغه هم کړی دی، نو هغه به هم وشي. نو زما په خیال دې وخت کې پوره صوبه کې د چې څنګه ډاکټر صاحب وویل ټول ښه سکیم زما په خیال همدغه د پی ایچ ای جلوزۍ ده. او انشاءالله دلته کې خلک هم ښه دي، چار چاپېره خلک هم ډېر کوآپریټیو دي، خلکو سره مطلب هغوی به خپل هغه چې کوم ضرورت مطابق چې کوم مدد دی هغه به هم کوي او انشاءالله دوی سره به ښه کوآپریشن هم کوي. جی، نوشہرہ میں پبی کا علاقہ ہے اور پبی کی اسسٹنٹ کمشنر ہیں ملیحہ سحر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کیا ہیں، اور جب بھی کوئی نئی اسکیم کا آغاز ہوتا ہے تو تجاوزات جو مافیا ہے وہ بھی سرگرم ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بہاف پہ منسٹر صاحب کو، ایم پی اے صاحب کو ویلکم کرتی ہوں اس اناگریشن میں. اور سیکنڈلی جہاں تک آپ نے ان تجاوزات کی بات کی اور قبضہ مافیا کی بات کی، تو یہ کوئی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے جہاں پہ ایک غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم ہو. اس کے لیے پراپر لینڈ شیئرنگ فارمولا کے اوپر عمل کیا گیا اور ہماری طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مکمل اس کو سپورٹ کیا گیا، اس کو ایکسپیڈائٹ کیا گیا، اور تمام انکروچمنٹ اور بھی جو سیکیورٹی کے ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر مکمل کام کیا گیا، اور بڑے منظم طریقے سے اس کے جو فیزز کی صورت میں اس ہاؤسنگ اسکیم کو ابھی پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے. اور صوبائی حکومت اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نوشہرہ پوری کمیٹڈ ہے اس کو ایک سکسیس بنانے کے لیے. یہاں پہ جو ہے فل سیکیورٹی جو ہے یہاں کے ریزیڈنٹس کو مہیا کی جائے گی. اس وقت ہم موقع پہ جو انوگریشن کے سلسلے میں موجود ہے وہ بھی صوبائی حکومت کے جو ہے وہ مشن ہے ہاؤسنگ فار آل، اور ہاؤسنگ نہ صرف ہاؤسنگ بلکہ ہاؤسنگ وتھ آل دا فیسلٹیز، آل دا بیسک نیسیسٹیز، اس کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. جیسے کہ ابھی بجلی اور گیس کے کنیکشنز کا جو ہے وہ افتتاح ہو رہا ہے، تو بالکل تمام بیسک فیسلٹیز وچ انکلوڈ گیس، ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشنل پلس سیکیورٹی، اس کے بغیر تو ظاہر ہے کوئی بھی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی مکمل نہیں ہے. عام پبلک کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ آئیں ادھر گھر بنائیں. جی بالکل، ماشاءاللہ سے ایک تو پیغام کا بھی بالکل یہی ہے کہ یہاں پہ بہت ایک سیکیور انویسٹمنٹ ہے. سیکنڈلی آپ یہاں پہ دیکھیں تو ابھی تمام جو پلاٹس ہیں وہ بک چکے ہیں، جو کہ اس کی کامیابی اور پبلک کے اس ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر ٹرسٹ کا بہت بڑا ایک جو ہے وہ اظہار ہے کہ تمام پلاٹس جو ہیں وہ آلریڈی سولڈ آؤٹ ہیں. بہت شکریہ جی. ملیحہ سحر دلته په پبی کې اسسټنټ کمشنر ده، موږ سره خبرې وکړې. دی وویل چې ټول پلاټونه دلته خرڅ شوي دي. دا د دې خبرې ثبوت دی
چې دا سکیم کامیاب دی. خلکو ته پیغام هم ورکو چې تاسو راشئ دلته چې چا پلاټونه اخیستي دي هغه خپل کورونه دلته شروع کړي. دلته د سیکیورټي بهترین تنظام دی, دلته پولیس سټیشن دی, دلته بنیادی چې کوم ضرورت دي د بجلی د ګیس نور چې کوم سہولیات په یو هاوسنګ سکیم کې پکاري یا ټول سہولیات ملیحه سهار وویل چې دلته موجود دي. او چې کوم تجاوزات حوالې سره هغه خبر وکړه هغوی دا وویل چې دا چونکې سرکاري سکیم دی نو دلته د تجاوزات مافیا هیڅ تصور نشته, او که څوک داسې کار کول غواړي, څوک قبضه چول غواړي د چا په پلاټ باندې نو هغې سره به هم د قانون مطابق کاروایی کیږي. جی کتونکو تاسو قتل چې نن الاټیز ته چا چې دلته پلاټونه اخیستي دي یا چا ته چې په قراندازۍ کې دلته پلاټونه راوتي وو هغه الاټیز ته نن پوزیشن لیټرز چې کوم هغه میلو شو. دلته موږ سره یو الاټي موجود دی. ستاسو نوم څه دی, د کوم ځای؟ اظهر نوم دی او زه د پېښور تهکال علاقې نه تعلق ساتم او زمونږ د پی ایچ ای سوسایټي کې پلاټ راوتی و او شکر دی نن موږ ته پوزیشن میلو شو او چې وګورو دلته زمونږ د سوسایټي کې وګورو ډېر ډیولپمنټ کار روان دی ایز کمپیر ادر سوسایټي چې په پېښور کې شته دی. خو دې سوسایټي کې ډېر ښکلی ډیولپمنټ کار روان دا پلاټ به ساتئ که دلته به کور جوړوئ؟ نه جی ودن فیو منتھس انشاءالله دلته موږ خپل کنسټرکشن سټارټ کوو او کور جوړول ښه خواهش لرو او دا ډېر ښکلی یعنې کې ډېر ډیولپمنټ ایریا ده او ښکلی روټ دی ورته د راتګ نو انشاءالله موږ دلته کور جوړولو خواهش لرو. دلته موږ اپلای کړي و د بلډینګ په 5 محلو دپاره ماته دا نن د هغه پوزیشن میلاو شولو او قبضې دپاره انشاءالله امید دی زه د میاشت دوه کې دنه دې باندې خپل کار چالو کړم او ډېر ښایسته ځای دی مستقبل لپاره او د سوسایټۍ مونږ په علاقه باندې داسې چېرته سوسایټي نه وه شوي مخکې داسې علاقه باندې مونږ د منسټر څخه ډېر شکریه ادا کوو په دې هغه باندې. جی دلته فیمیل الاټیز هم موجود دي, هغوی ته پوزیشن لیټرز میلو شو. هغوی سره خبره کوو چې هغوی مستقبل کې څه عزایم لري. دلته به پلاټ خو ستاسو شته دی, کور به جوړوئ؟ جی بالکل به جوړو. زما کوم چې هغه سم دې لپاره چې موږ په انشاءالله نیکسټ ټایم کنسټرکشن کار سټارټ کوو. او دلته چې کوم فیسیلیټیز دي هغوی نه تاسو مطمئن یې؟ بالکل موږ د منسټر ډاکټر امجد علي نه ډېر زیات د هغې شکرګزار یو چې هغې د دې دلته مطلب فیسیلیټیز زموږ دپاره راوستله او ډېر زیات یې مطمئن یو د هغې نه د هغې د سټاف نه پوره چې کوم موږ نن رالو موږ وزټ وکړو موږ پخپله دا هر څه وکتل نو موږ ډېر متاثر شو دي د هغې شکرګزار ادا کوو. واقعي ډېر زیات کافي مطلب فیسیلیټیز یې دلته زموږ دپاره جوړ کړي. سپیشلی مطلب که وګورئ په جلوزۍ ځای کې دوی سوي ګیس فیسیلیټي راوسته حالانکې دا دومره په اسانه نه دغه کېږي. نو د دې نه موږ ډېر زیات مطمئن چې د ګیس فیسیلیټیز دي نور داسې پارکینګ ایریا ده مسجد دی ورسره روډ فیسیلیټي دي نو کافي امپرومنټ راوستی. امجد سر زموږ ډېر شکرګزار چې هغې زموږ داسې خلکو دپاره په داسې ایریا کې هغې موږ ته داسې سکیمز پرووایډ کړو جوړې کړلو او هغه څیزونه چې کوم په داسې ایریا کې هغې داسې ډیولپمنټ راوستلو ډېره مننه. جی کتونکو تاسو قتل چې په جلوزۍ هاوسنګ سکیم په مختلف سیکټرو کې ډېر کشاده سړکونه دي, د بجلی سہولیات دي, دلته د ګیس سہولت به ورکړی کیږي, دلته د ټیوبویلز چې کوم سہولت دی هغې سولرایزیشن شوی دی, دلته قبرستان دی, دلته پارک دی, دلته به ښه سکولونه وي, ښه د برانډ سکولز چې کوم دي هغه به دلته وي, سرکاري سکول به وي, د سیکیورټي بهترین انتظام به وي, دلته پولیس سټیشن او چې کوم د سیکیورټي دپاره کوم انتظامات پکاري هغه به ټول دلته په جلوزۍ هاوسنګ سکیم کې وي. تاسو کتونکو دا پروګرام وکتو, امید لرم چې ښه معلومات به مو ترلاسه کړي. خپل کور به فدا عادل ته اجازت ورکوي. د الله په امان.